علیکم دوستانو. په دنیا کې به داسې یو مسلمان هم نه وي چې د مانځه احترام ونه کړي او دا هم پوهېږي چې مونځ فرض دی او چې په ولاړ باندې نشي کولی نو په ناسته باندې دې وکړي، چې په ناسته باندې دې هم نشي کولی نو په ملاسته باندې دې وکړي، ملاسته باندې هم نشي کولی نو بیا دې مونځ په اشارو باندې دې وکړي. مونځ په هر حالات کې کول ضروري دي. مسلمانان به په یورپ کې یو نه یو ځای کې به مونځ کولو، هغې پسې به خلکو خنداګانې کولې چې هغوی پسې به یا خندا کېدله یا به د هغوی نکل ایستلې کېدلو. بس چې څنګه ښکته پورته کېدلو نو دوی به د خلکو به د ده نکل کولو او ورپسې خندل به. مونځ پسې ټوکې کول یوه لویه ګناه ده. ډېر داسې واقعات زموږ د نظره تېر شوي دي. مانځه پسې مونځ پسې منقذاره پسې خندا کول یو عبادت ګرځېدلی دی. الله تعالی هغوی ته یو نه یو طریقه باندې سزا ورکړې ده. بیا وخت بدل شو، د یورپ خلکو هم دا سوچ شروع کړو. دوی هم داسې سوچ وکړ چې په مانځه کې آخر داسې څه دي چې مسلمانان یې په یو حالات کې هم نه پوره کېدي. آیا دوی ته په مانځه باندې داسې کم شی میلاویږي چې دوی مانځه پرېښودلو ته تیار نه دي؟ موږ هر قسمه کوشش وکړو چې دوی موږ د مانځه نه منع کړو. دوی پسې مو ټوکې مو کړې، دوی پسې خنداګانې وکړې او د دوی نکل نه مو ویستو. بیا خو دوی د مانځه نه منع کېږي او مونځونه کوي، مونځ کوي. دې فکر غیر مسلمه هم مانځه ته راوستل. بیا چې ستاسو د نظر داسې ډېرې ویډیوګانې تېرې شوي وي، ډېر غیر مسلمه خلک پکې ښکاري چې مونځ کوي. دوی ته دا معلومات شوی دی چې مونځ د جسمه بې شمېره فایدې لري. څو میاشتې وړاندې کله چې په چینل کې د وبا بیماري شروع شوله، دغه ټایم کې دوی د غیر مسلمه پوه شول چې په وضو کولو کې یو دس چردام کولو کې څومره شفا ده. مسلمانان چې یو دس چردام کوي، الله تعالی یې بې شمېره بیماریانو نه ساتي. دغه بیماریانو علاج په دغه یو دس چردام کې موجود دی. د رپورټونو په وینا چې یو چینل ډاکټر یو مسلمان ولیدلو چې وضو یې کولو، یو دس چردام یې کولو او هغه ډاکټر ورته ویل چې هر چا تا ته دا طریقه ښودلې ده. هغه دنیا غټ طبیب دی. سبا په دنیا کې داسې ډېر ډاکټران موجود دي چې د مانځه د فایدې نه ښه خبر دي. یو غیر مسلمه ډاکټر خدا هم ویلي دي که زما په وس کوې نو ټولې دوایانې به ختمې کړم او په ټولو خلکو باندې به مونځونه فرض کړم. الله جل جلاله نه دا دعا کوو چې الله تعالی موږ پاک دې موږ او تاسو 15 وخته منقذار جوړ کړي. الله تعالی دې غیر مسلمو ته تعالی دې هغوی ته دومره توفیق ورکړي چې مسلمانان شي. ثم امین. عزتمنو مننه کوم زموږ ویډیو ته اخره پورې وکتل. نه معلومات زموږ د تنظیم په د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سبسکرائب کړئ، خو کې اوسه د ټلې نشان ووهئ. یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.